فتلقى نو بیا ازده کړي آدم علیه السلام من ربه د خپل ربنا کلمات یو څو کلمې. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د قرآن پاک د ترجمې سبق نمبر 21 دی. سوره بقره شروع ده، اوله سپاره ده، څلورمه رکو ده. نن به انشاءالله مونږ 37 38 39 دا درې آیاتونه د دې به انشاءالله مونږ نن لفظي ترجمه او مختصر تفسیر کو. نو دا اول مونږ تلاوت کو، هغې نه پس به بیا ترجمه او تفسیر کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. خجي د دې آیاتونو نه د دې درو آیاتونو نه مخکې د آدم علیه السلام واقعه شروع ده او پاغې کې آدم علیه السلام له الله پاک علم ورکو او دا علم نعمت چې دی په دې د انسان ته الله جل جلاله ور یاد کو چې ګوره ته یاد وساته ستا بابا جان لما علم ورکړو، داسې علم مې ورکړو چې بیا مې فرشتو ته حکم وکړو چې تاسو ورته د تعظیم دپاره، د احترام دپاره، د قدر دپاره، د عزت دپاره سجده وکړئ. او دویم نعمت دا چې د فرشتو نه مې اوچته مرتبه ورکړه. آدم علیه السلام ته مې نه دی ویلي چې تاسو فرشتو ته سجده وکړئ، بلکې فرشتو ته مې وویل چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. دریمه خبره چې الله جل جلاله ورته بیا وفرمیل اسکن انت وزوجک الجنه، چې ته او ستا بیبي جنت کې اوسېږئ، د جنت نعمتونه استعمالوئ. خو شرط یې پکې ورته دا ولګو چې تاسو به دې ونې ته نه نږدې کېږئ. نو آدم علیه السلام مطلب داو، ما تاسو ته مخکې ویلو چې د آدم علیه السلام مطلب داو چې دا ونه دا بوټی چې دی که نه دا یو قسم بوټی دی. بس فرض که دا د جنت د پیو نیر سره بوټی دی دا بوټی او دا چې دې ته به نه نږدې کېږي. خو که دقه شانتې بوټی دالته کې د شرابو نیر سره یا د اوبو نیر سره یا د شاتو نیر سره دا بوټی وي نو هغه ته خوره. خو الله پاک ورته وفرمیل چې دا کم قسم بوټی دی که نه دا چې په جنت کې هر ځای کې وي ته به هغه ته نه نږدې کېږي، خورې به یې نه، ته به یې نه خورې. نو شیطان چې دی که نه بیا ورته دا چالاکي وکړله او آدم علیه السلام ته ډېر وخت پس وي چې ګوره آدم علیه السلام تا ته هغه د پیو نیر څه چې بوټی یاد کړی که نه دغه یې درته یاد کړی چې دا مه خوره، داسې چې په جنت کې نور ځای کې وي هغه خوره. خو الله پاک ورته ویلو چې دا قسم بوټی جنت کې کوم ځای کې وي ته به یې نه خورې. خو صرف اشارتن ورته ویلو چې ولا تقرب هذه الشجره، دغه بوټي ته اشاره الله پاک ورته وکړه چې دې بوټي ته ونه نږدې کېږي، نور هر څه خوره. ټیک شوه. نو هغه شانتې بوټی نورم په جنت کې وو. نو د بیا شیطان بیا ورته وي چې دا نور خوره، صرف هغې درته یاد کړو چې دغې ته مه نږدې کېږه. نو دغه کې د آدم علیه السلام نه لږه دقه غلطي ده، دا ګناه نه ده، دا ته لږه غلط فهمي وشوه، لغزش ورته وایي چې دغه د آدم علیه السلام مطلب دا چې یاره دغه بوټی مه خوره او داسې چې په جنت کې نور ځایونو کې وي هغه خوره. نو دې ته غلط فهمي وایي. ټیک شوه. نو آدم علیه السلام نه دغه غلط فهمي وشوه. ګینې د پیغمبرانو نه الله پاک د پیدایش نه واخله تر د دنیا نه رخصتېدو پورې د هغه نه به ګناه نه کېږي، هغه معصوم وي، د ګناهونو نه پاک دي. ټیک شو جي. نو آدم علیه السلام ته خو الله پاک مخکې فرشتو ته ویلو چې زه آدم علیه السلام پیدا کوم او دا به په ځمکه باندې فی الارض خلیفه، په ځمکه به دا زما خلیفه وي. نو بیا الله پاک جنت ته داخل کو. نو دا خلافت خو فرشتو ته الله مخکې نه ویلو چې دا به په ځمکه خلافت کوي، په جنت کې به نه کوي. نو الله پاک ورله یو بانه لټوله
چې دا څه په طریقه اوس د جنت نظر وباسم د ځمکې ته کوز کوم دا خو په ځمکه زما خلافت کوي په جنت کې خو به نه کوي کنه. نو بیا آدم علیه السلام په دې طریقه باندې الله پاک ځمکې ته راولېږلو. نو آدم علیه السلام په سرندیب علاقه دا په سریلنکا کې ده په هغې کې الله پاک راکوز کو. او بیبي حوا چې ده په سعودي عرب کې چې کومه جده ده جده نو اصل کې دی ته جده وایي جده خو مشهور په جده دی. نو دا جده په عربی کې نیا ته وایي نیا ته. نو بیبي حوا د ټولو انسانانو نیا ده. نو هلته کې په جده کې راکوزه شوې ده. نو چې د دې هغه جده نوم کې ښودلی شوی اوسه پورې جده دی. دیک شوه. نو څوک چې کله عمرې لځي یا حج لځي نو اکثر فلایټونه د جدې په ایرپورټ باندې کوزیږي. نو هلته کې دی. الله دې موږ تاسو ته ټول بار بار را نصیب کړي. نو بیبي حوا او د آدم علیه السلام ملاقات په عرفات کې میدان عرفات کې بیا په جبل رحمت باندې شوی دی. دوانو یو بل بیا وپېژندل. نو عرفات معنی ده پیژندل. نو دغلته کې عرفات ته میدان عرفات ځکه و چې په دغه میدان کې بیبي حوا او آدم علیه السلام یو بل پیژندلی وو. نو چې کله د آدم علیه السلام نه دغه ونې وخوړه په غلط فهمۍ کې نو بیا دا کتابونه لیکلي چې 200 کاله د په دې جړا کوله او فریاد یې کولو او پښیمانه و ډېر زیات چې خدای پاک مانه دا څه غلطي شوې. خدای پاک دا ما څه کړي دي تا راته ویلي ولا تقرب هذه الشجر او مانه بیا هم دا په غلط فهمۍ کې مانه دا غلطي وشوله. نو خدای پاک ما اوس بیا داسې وکنه مفسرینو لیکلي چې آدم علیه السلام له بیا الله پاک نه د غوښتلو طریقه هم نه ورتلله. نو بالکل په خوله باندې ګونګ. نو بیا ورته الله پاک وفرمایل چې ای آدم علیه السلام ته دا کلمات وایا. نو دلته کې وایي فتلقى آدم فتعلم آدم علیه السلام زده کړي. څه شی زده کړل؟ یو څو الفاظو د معافی غوښتلو. لکه کتابونو لیکلي یو مثال یې لیکلی و یو کس دی د هغه یو نوکر دی یو غلام دی د هغه غلام نه څه غلطي ترې وشوه او هغه مالک ولیدو چې زما د غلام نه خو دا غلطي وشوه. اوس دا مالک د غلام ته وایي چې تا دا غلطي ولې وکړه؟ نو هغه ته پته ده چې ما نه دا غلطي وشوه خو اوس په زه څه ویم. نو بیا دا مالک د خپل غلام ته وایي ما پسې داسې ووایه چې مالکه ما نه غلطي وشوه. نو غلام ورته وایي مالکه ما نه غلطي وشوه. نو دا مالک که ما نه غلطي وشوه الفاظ د مالک د خپل غلام ته وښودل. نو دقه شان الله پاک هم آدم علیه السلام ته دا الفاظ وښودل. فتلقا معنی ده د فا معنی ده نو تلقا معنی ده زده کړه. تعلم تلقنا مونږ زده کړي یا فتلقا نو زده کړي آدم علیه السلام فتلقا مونږ زده کړي چاته؟ آدم علیه السلام ته مونږ وښودلې آدم علیه السلام ته. یا فتلقا آدم بعض مفسرین وی د دې یو قسم تلاوت قرات داسم دی فتلقا آدم من ربه کلمات. نو بیا به د فتلقا معنوي حاصل کړي آدم علیه السلام یو څو کلمې د خپل رب نه بیا به معنی داسې راځي. اوس دلته کې دي آدم علیه السلام بیا دغه الفاظ زده کړه د الله پاک نه. نو هغه بیا په 8مه سپاره کې په سورې اعراف کې زما په خیال چې 23 نمبر آیات دی 23 نمبر هغې کې دی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ای الله هغه کلمات دا دي کلمات د کلمتون جمع ده او کلمتون لفظ ته وایي او کلمات معنی ده الفاظ. ٹھیک شو چې کلمتون یو لفظ ته وایي نو کلمات په بیا ډیرو الفاظو ته وایي. نو دلته کې وایي الله پاک فرمایي چې ما بیا آدم علیه السلام ته یو څو کلمې زده کړې. نو هغه کلمې چې د آدم علیه السلام په ژبه جاري شوې نو فتاب علیه فقبل الله توبته. الله پاک بیا د آدم علیه السلام توبه قبول کړه.
نو بیا الله پاک خو الله پاک صرف توبه قبول کړه خو بیا هغه جنت ته واپس بونتلو الله پاک ورته فرمایل چې ته اوس په دنیا کې اوسېږي ستا به بچی کیږي هغه بچی به یو بل سره جنگ جګړه کوي یا به شیطان هغه نه غلطیان سرزد کوي هغه نه به ګناهونه کیږي بیا به هغه توبه وباسي عمده الفاظ سره به چې توبه وباسي زه به بیا هغه معاف کوم نو فتلقى معنا ده فا معنا ده بیا یا نو دواړه معنی کولای شي بیا معنی کولای شي او نو معنی کولای شي فتلقى بیا زدکړي بیا زدکړي فتلقى د فتعلم په معنا کې ده فتعلم معنا ده هغه زدکړي او کته وی فتعلم آدم علیه السلام زدکړي نو دغه فتعلم معنا ده زدکول او فتلقى معنی ده زدکول ٹھیک شو فتلقى نو ازدکړي آدم علیہ السلام من ربه د خپل ربنا رب ته وای پرورش کون کی ته وای او هی معنا خپل دا ها ضمیر چې کله اسم سره ولګي بیا د دې ها ضمیر معنا مونږ کو خپل نور اصل کې د ها معنا د هغه د دې ګول ها معنا سره هغه نو مونږ او د من معنا ده نه د من معنا ده نه رب معنا ده رب پرورش کون کې او ها معنا خپل نو مونږ به د دې معنا داسې کوي د خپل رب نه داسې معنا وکړو دا من حرف جر دی رب مضاف ته ها ضمیر مضاف الیه دی نو اول به مونږ د دې مضاف الیه معنی وکړو بیا به د دې مضاف معنی وکړو بیا به د من معنی وکړو اول به د دې ها معنی وکړو بیا به د دې رب معنی وکړو بیا به د من معنی وکړو نو د ها معنی دا د خپل او د دې رب معنی دا پرورش کوونکې یا رب او د دې من معنی دا نه نو موږ به معنا داسې کوو فتلقى بیا زدکړي آدم علیه السلام من ربه د خپل ربنا کلمات دا کلمات چې ده کنه دا د کلمتون جمع ده کلمتون یو لفظ ته وایي او دا کلمات چې ده کنه دا الفاظ ته وایي الفاظ لفظ یو ته وایي او الفاظ ډیرو ته وایي الفاظ یا کلمه یوې کلمې ته وایي او کلمات ډیرو کلمو ته وایي ډیر الفاظ کلمتون یو لفظ او کلمات معنی دا ډیر الفاظ یو سو الفاظ ٹھیک شو نو دلته کې ده فتلقى بیا زدکړي آدم علیه السلام من ربه د خپل ربنا کلمات یو سو کلمې فتابا نو هغه د تابه کې هو ضمیر دی دا تابه په اصل کې توابه په دې کې هو ضمیر دی د دې معنی ده هغه رجوع وکړه هغه توجه وکړه هغه متوجه شو ٹھیک شو یا معنی وکړه هغه توبه قبول کړه دا فتابه چې ده کنه دا د فقبیله په معنی کې دی فقبیله تابه په اصل کې توابه دی توابه معنی هغه توبه قبول کړه علیه د هغه یعنی د آدم علیه السلام نو فتابه نو هغه یعنی الله جل جلاله توبه قبول کړه فتابه فقبل الله الله قبول کړه علیه توبته د آدم علیه السلام فقبل الله نو الله قبول کړه توبته د آدم علیه السلام توبه نو دا داسې ملي کیږي فتاب علیه الله توبه قبول کړه علیه د علی معنی د او د هی معنی د هغه یعنی د آدم علیه السلام الله جل جلاله توبه قبول کړه علیه د آدم علیه السلام ٹھیک شو جی انه بشک هو التواب دا د مبالغی صيغه ده د ډیر زیات توبه قبلون کې انه بشک د ان معنا ده بشک د هاذا معنا ده هغه بشک هغه یعنی الله جل جلاله بشک الله جل جلاله هو التواب نو دلته دا هو ضمیرم الله جل جلاله طرف ته راجی دی او دا هو مانم د الله پاک نو دا دو ځل چې هو راشي کنه د دې معنی ده هم هغه تاکید د لپاره استعمالیږي یو ځل چې راشي معنی ده هغه چې دو ځل راشي نو د دې معنی هم هغه اردو کې وایي وਹੀ ٹھیک شو
انه بشک الله جل جلاله هو التواب هم هغه لوی توبه قبلون کې ډیر توبه قبلون کې الرحیم الرحیم د مبالغه صيغه د زیاتوالی معنی نه پکې په تواب کې یو دغه د تواب دی یو تابه دی تابه معنی هغه توبه قبول کړه او تواب معنی هغه ډیر زیات توبه قبلون کې دی الرحیم معنی هغه ډیر زیات مهربان دی ٹھیک شو جی قلنا الله پاک اوس فرمایي قلنا مونږ وی قلت معنی ما وی او قلنا د نون الفنا چې ورسره لګي د دې معنی مونږ وی قل معنی اویل او نا معنی مونږه قلنا مونږ او فرمایل مونږ وی الله پاک فرمایي مونږ وی اهبطوا دا اهبط معنی را تکوشا اهبطوا معنی تاسو دوانه کوشای او اهبطوا معنی تاسو ټول کوشای په جنت کې آدم علیه السلام او بیبي حوا دودا شو او یو ورسره ابلیس شو دا درې شو د درې وانو د پاره بیا اهبطوا استعماليږي د یو آدم علیه السلام ته الله پاک چې صرف ته جنت نه کوشن بیا ورته الله پاک فرمایل اهبط تو کوشا او که بیبي حوا او آدم علیه السلام ته الله پاک فرمایل چې تاسو دوانه کوشئ نو بیا ورته فرمایل اهبطوا تاسو دوانه کوشئ خو چې کله درې شو کنه نو بیا ورته الله پاک فرمایي اهبطوا دا د دریو د پاره راځي او د دریو زرو دریو لکو د پاره 3 کروڑو د پاره بشمار د پاره بیا د اهبطوا راځي د دریو نواخله چې تر د بره پورې چې څومره تلی شي نو ګورئ په دې کې بعض مفسرین وایي الله پاک فرمایي قلنا مونږ فرمایل اهبطوا چې تاسو کوشئ تاسو ټول کوشئ نو ټول په کې څوک رالل آدم علیه السلام بیبي حوا او ابلیس دا درې وانه پکې رالل او د آدم علیه السلام او د بیبي حوا به تر قیامت پورې څومره اولاد راځي نو هغه پکې ټول رالل چې دې ټولو ته الله پاک فرمایل تاسو کوشئ منها ای من الجنت من الجنت من ال د دې منها معنا من الجنت د جنتنا تاسو ټول کوشئ من الجنت د جنتنا منها معنا د هغینا یعنی د جنتنا جميعا معنا ټول جميعا معنا سره ټول نو الله پاک فرمایي قلنا مونږ او فرمایل الله پاک او فرمایل الله پاک فرمایي مونږ او فرمایل اهبطوا تاسو ټول کوشئ زمکه ته تاسو ټول کوشئ خطه کوشئ منها ای من الجنت د جنتنا جميعا ټول کوشئ فاما دا فاما چې کنه دا په اصل کې رې فإن جمع ما فإن او ما فإن معنا نو کچرتا د دې فا معنا نو او ان معنا کچرتا او د دې ما معنا نه ویل کیږي دا د تاکید د پاره راځي صرف د تاکید د پاره راغلی دا او نور د دې معنا نه کیږي نو اوس وګورئ دلته نون ساکن دی رسته میم دی نو بیا د تجوید یو قاعده ده هغه وی د نون ساکن نو رسته چې میم راشي نو دا نون په دې میم کې مدغم کنو دا بیا مونږ داسې وایو ما داسې بیا وایي نو فإن ما کې معنا نو کچرتا فإما نو کچرتا یأتین راشي خامخا راشي ضرور راشي کوم تاسو ته مني من معنا نه او ني معنا زما طرفنا یأتین خامخا راشي کوم تاسو ته مني زما د طرفنا هدن هدایت هدن نس مراد ده هدایت څه ته وایي لار خودون کې نو د دلته کې د هدایت نه مراد ده کتاب ورسول چې کتاب آسمانی کتاب هدایت ته یا رسول چې دا برازي او رسول به راځي نو رسولان بم راځي دنیا ته او کتابونه بم راځي الله پاک فرمایي نو تاسو ټول کوشئ تاسو ته زما طرف نه کتابونه راځي او یا به زما طرف نه تاسو ته رسولان راځي کتابونه بم راځي او پیغمبران بم راځي رسولان بم راځي نو فمن نو چا چې تابعداري وکړه فرمان برداری وکړه خبر او منله هدایا زما د هدایت یعنی فآمن بی چې په ما باندې ایمان راوړو وعمل بطاعتي او زما تابعداري وکړه وعمل بطاعتي او زما تابعداري وکړه زما په ما ایمان راوړو الله پاک فرمایي او زما تابعداري وکړه نو دغه خلک به فلا خوف
نو هیڅ یره به نه وي علیهم په هغوی باندې فی الدنیا په دنیا کې ولا هم او نه به په هغوی یحزنون غم وي فی الاخرت په آخرت کې. ٹھیک شو جی. نو دلته بیا وره فاما نو کچرتا یاتینکم زما د طرفنا یاتینکم خامخا تاسو تراشی یا تاسو ته خامخا راشي مني زما د طرفنا هدن سه هدایت سلار خودون کې نو غلار خودون کې کتاب او رسول دا الله پاک دی انسانانو ته د آدم علی السلام په اولاد کې بیا ټیم په ټیم پیغمبران نو 314 رسولان او 1,24,000 1,40,000 یا د دینم زیات پیغمبران الله را لېږلي. نو رسول او پیغمبر کې فرق وي دا ما تاسو ته مخکې درسونو کې ویلې خو بیا به هم درته انشاءالله څه وخت کې ویم. نو د رسول څه ته وایي چې الله پاک ورله کتاب او شریعت ورکړی وي او پیغمبر څه ته وایي چې کتاب او شریعت الله نه ورکړي خو پیغمبري ورکړي چې دا کم مخکې رسول دی که نه ما کتاب او شریعت ورکړی نو دغه رسول دا دغه چې پیغام دا خلکو ته ورسوه دغه پیغمبر وای نبی ورته وای نبی معنی دا خبر رسون کې او رسول معنی دا رسالت رسون کې. ٹھیک شو. ها رسول الله کتاب ورکړی وي او پیغمبر له الله کتاب نه وی ورکړی بس د قسم دغه فرق یاد وساتئ. رسول الله کتاب ورکړی او پیغمبر له الله کتاب نه وی ورکړی د دې رسول د کتاب تبلیغ خلکو ته کوي. ٹھیک شو. نبی له الله کتاب نه ورکړي د رسول له چې الله کوم کتاب ورکړي دا نبی د هغه کتاب تبلیغ خلکو ته کوي. رسول چې کنه دا رسولم وي او نبیم وي او دا نبی چې کنه دا صرف نبی رسول نه. امید د تاسو په دې پوه شوي. فاما نو کچرتا یاتین خامخاراشی کوم تاسو ته نو دا به موږ داسې وایو فاما نو کچرتا یاتینکم خامخا تاسو تراشی یا تاسو ته خامخاراشی مني زما طرفنا هدن سه هدایت یعنی رسول او کتاب. فمن نو چاچی تبع تابعداري وکړه خبر او منله تابعداري وکړه هدا معنا هدایت او یا معنا زما د هدایت زما د هدایت فلا خوف نو نبس يروي عليهم پهغوي په دنیا کې ولا هم يحزنون او نبس غم وی پهغوي باندې حزن غم توي او خوف يري توي حزن غم توي او خوف یری ته وای. نو فلا خوف علیهم پاغوی باندې اس یره نه وي په آخرت کې او ولا هم يحزنون او نبا هغوی باندې څه غم وي نبا هغوی په آخرت کې یریږي او نبا هغوی غمجن وي. ٹھیک شو. یو ترجمه دا شو. بل راځي فلا خوف علیهم فی الدنیا پاغوی په دنیا کې سیاره نه وي ولا هم يحزنون فی الاخره او نبا هغوی په آخرت کې غمجن وي. ٹھیک شو. نو هغه به الله د نبی تابعداري کړي الله به د سکون ژوند ورکړي وي الله به د اطمینان ژوند ورکړي وي نو په دنیا کې به هغه هیڅ یاره نه وي. ٹھیک شو. او ولا هم يحزنون نو هغه به په دنیا کې د الله د پیغمبر او د الله د کتاب تابعداري کړي وي د الله کتاب به زده کړي وي او په هغه به ایمان وروړي او د هغه کې چې د الله کوم خبرې په هغه به عمل کړي وي او د پیغمبر اطاعت په کړی وي د نبی په طریقو به ژوند تیر کړی وي نو په هغې باندې په آخرت کې هېڅ غم نه وي هېڅ غم به نه وي بې غمه باچایان به وي او په دنیا کې به هېڅ قسمه یره به پې نه وي. ٹھیک شوه. او دا ولې وجه سره چې څوک د الله فرمان بردار وي که نه نو هغې نه الله پاک ټینشنونه پریشانیانې غمونه تکلیفونه مرضونه دې ټولو نه الله محفوظ ساتي. سکون وي ورته د زړه سکون وي ورته په اطمینان کې وي په سکون کې وي او په آخرت کې به هم په مزو کې وي هېڅ غم به نه وي هېڅ تکلیف به ورته نه وي هېڅ یاره به ورته نه وي. او څوک چې د الله نافرمانی کوي په دنیا کې الله خفه کوي
منځ پابندۍ سره 5 وخت نه کوي او دغه شانتې د قرآن تابعداري نه کوي د قرآن په احکاماتو کې قرآن کې چې الله څه نازل کړي دي په هغې عمل نه کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې ژوند نه تیری نو یاد وساتئ په دنیا کې به هم هر طرف نه گیر وي پریشانۍ به وي غمونه به وي تکلیفونه به وي او دغه شانتې د هر طرف نه یو ټینشن به وي د شپې خوبونه به نه ورځي ګولۍ به خوري د سکون او د اطمینان او د آرام دپاره بیا به هم پې عمل نه کوي وجه سره دا قرآن باندې سوچ او فکر نه کوي غور نه کوي د قرآن تلاوت نه کوي د قرآن ترجمه نه زده کوي د قرآن کې چې څه الله راکړي دي په هغې عمل نه کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو ژوند نه تیری د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سبق چې امت ته کوم سبق ورکړی په هغې عمل نه کوي نو د دغې وجې نه به په دنیا کې ښه یری به وي هر طرف نه به یریږي هر چا نه به یریږي او په آخرت کې به هغه همیشه غمجن وي خدای پاک جنت ته بزم او که جهنم ته بزم یا الله صبر را سره کیږي دغه غم به ور سره پریشانی به وي ټینشن کې به وي ٹھیک شو او والذین او هغه خلق کوم چې الذی د یو کس د پاره راځي اللذان د دوه د پاره راځي الذین د ډیرو د خلکو د پاره راځي او والذین او هغه خلق کوم چې کفرو انکار وکړو کفر وکړو کفرو دا د جمع د پاره دا واو راځي ما مخکې تاسو ته په دې کې بحث کړو چې دا واو کله ګوره دا کفر معنی ده هغه کفر وکړو کفر معنی ده هغه انکار وکړو او چې کله دې سره الف ولګي کنه کفرا نو معنی ده هغه دوه کسانو کفر وکړو انکار وکړو نافرمانی د الله وکړه او چې کله دی را سره و ولګي کنه داسې شی کفرو نو د دې واو د راتلو د وجې نه معنی ده چې هغې ټولو انکار وکړو هغه خلک کوم چې ټولو انکار وکړو هغه ټول خلک کوم چې انکار وکړو داسې معنی وکړه والذین او هغه خلک کوم چې کفرو انکار وکړو کفر وکړو وکذبوا وګورئ دلته کې مماغه واو راغی کذبو معنی هغه ټولو دروغ وګڼل بآیاتنا آیات د آیتون جمع ده یو آیات ته آیتون وای ګورئ ورته آیتون د دې آیتون معنی ده یو آیات ٹھیک شو او آیات معنی ده آیتونه ډیر آیتونه اوس وګورئ دا 3 آیتونه دي چې یو آیات وي مونږ وایو یو آیات دی او چې دوی نو 2 آیاتونه دي او چې ډیر وي نو مونږ وایو دا ډیر آیاتونه دي ٹھیک شو نو آیات معنی را ډیر آیاتونه او نا معنی دا زمونږه وکذبوا والذین کفروا او هغه خلک کوم چې انکار وکړو وکذبوا او هغوی دروغ وګڼل بآیاتنا زمونږ آیاتونه نو اوس وګورئ د دې نه 2 قسمه آیاتونه دي یو ته وایي تنزیلي آیاتونه تنزیلي معنی چې اسمان نه کوم آیاتونه نازل شوي یعنې دا قرآن پاک یادوي نو ګوره فتلقى آدم من ربی دا یو آیات دی او دغه دی ورپسې قلنا اهبطوا منها جميعا دا بل آیات دی نو قرآن پاک کې 6,000 او 6,000 آیاتونه دي 6,666 آیاتونه دي نو د دې نه خو یو دغه ته تنزیلي آیاتونه وایي چې د اسمان نه کوم نازل شوي دي هغې ته تنزیلي آیاتونه وي یو تنزیهي آیاتونه دي تنزیهي آیاتونه څنګه دي تنزیهي آیاتونه معجزو ته وایي معجزو ته د نبی علیه السلام معجزې چې ابو جهل په لاس کې کاڼي پټ کړي او نبی علیه السلام لراغه اے محمد ابن عبدالله کتا اووي چې زما په دې لاس کې چې څه دي کتا اووي چې دا او دا سیز دی نو زه به په تا ایمان راوړم نو هغه کانو په خپل د ابو جهل په لاس کې आवाज وکړ لا اله الا الله محمد رسول الله نو ابو جهل زل هغه کانی وغورځول او ویلي و یاره نبی رسول سلام ته وی ته جادوګری زما په لاس کې دی کانو باندې تا جادو کوی عزت ذکر لا اله الا الله محمد رسول الله وی نو دا وګوري دغه یو دغه ته معجزه وی بل معجزه د مکی کافران ټول راغور شو نبی علیہ السلام ته وی کتا د سپوږمۍ د ګوتې په اشاره باندې 2 ټوکړي کړه کنه نو موږ به پتا ټول به پتا باندې ایمان نو نبی علیہ السلام چې څنګه سپوږمۍ ته داسې اشاره وکړه کنه دې ته شق القمر وای نو هغه سپوږمۍ په منځ 2 شو یو مشرق طرف ته لاړه یو مغرب طرف ته لاړه او ټول دنیا کې تیار شو نو بیا دې ټولو کافرانو وی چې یاره دا خو ته غټ جادوګری ځکه چې تا په جادو باندې دغه دا کوم سپوږمۍ د دې 2 کړه نو دې ته معجزه وای معجزه نو دې معجزو تم په عربی کې آیاتونه وای
نو آیاتونه دوه قسم شو یا یو ځل نبی علیہ السلام چې اسمانونو ته لاړو د الله پاک ملاقات لا او واپس راغی نو د مکی کافرانو وی چې موږ دا نه منو نو هغه نه انکار وکړه دغه معجزې نه انکار وکړو بل معجزه د نبی علیہ السلام صحابه نبی علیہ السلام سره پلار روانو د نبی علیہ السلام د صحابه سره اوبه ختم شوي یو صحابي سره لږ پیاله کې یو ګوټ وبوي نبی علیہ السلام پاغه کې خپل ګوت مبارک لاس مکمل کې خودو د دې ګوتو نه چشمه جاری شوي چینی جاری شوي چینی نو دغه بیل معجزه وا نو دغه معجزو تم آیاتونه وای په عربی کې هغه ته نخې مونږ وایو معجزې ورته وایو معجزې او د قرآن آیاتونو تم آیاتونه وای نو دغه دوانه ته مراد دي هغه خلک چې انکار وکړو او د قرآن آیاتونه یا د نبی علیہ السلام معجزې هغه دروغ وګڼلې نو اولئک هم دغه خلک چې کفر وکړو د قرآن آیاتونه یا د نبی علیہ السلام د معجزې دغه دروغ وګڼل نو اولئک هم هغوی دي اصحاب النار اور والا دلته د اصحاب چې دا د صاحب جمع ده ټیک شو او دا صاحب ملګری ته وای نو د اور ملګری نو دلته کې به د اور ملګری معنا نه کو دا اصحاب چې کنه کله معنا د دی وی والا او نار اور ته وای نو اور والا دلته به مونږه د دې معنا اور والا کو او شارټ کټ مونږ وایو یاره دوزخیان دي اولئک دغه خلق چې انکار مکو د الله د ذات نه د توحید نه د رسالت نه د قرآن پاک نه او نو دغه نیم انکار وکړو او بیا د الله پاک د قرآن آیاتونه یا د نبی علیہ السلام د معجزو نه انکار وکړو اولئک هم دغه دي اصحاب النار دوزخیان یعنی اور والا ٹھیک شو نو د اصحاب معنا مونږ وکړه والا دا او نار معنا دا والا د اصحاب معنا وکړه والا او د نار معنا وکړه اور د اور والا نو د اور والا خلکو ته مونږ دوزخیان وایو چې په قیامت کې به کم اور ته ځي کنه مونږ ورته داسې نه وایو چې دا اور والا دي مونږ هغه ته دوزخیان وایو او چې کم جنت والا دي کنه اصحاب الجنه جنت والا نو مونږ هغه ته جنت والا نه وایو مونږ هغه ته جنتیان وایو ټیک شو نو دا اصحاب النار لفظي معنی د اور والا خو بیا مونږ د دې معنی کو دوزخیان ټیک شو هم هغوی با دغه کفر والا او د الله آیاتونه د قرآن پاک او د نبی علیہ السلام معجزې دروغ ګڼل والا هم دغه خلق فیها په هغه کې یعنی په دوزخ کې فیها په هغه دوزخ کې ای فی النار د فیها معنا فی النار په هغه دوزخ کې خالدون معنا همیشه اوسیدون کی بوي همیشه اوسیدون کی ٹھیک شو خالدون یعنی معنا چې همیشه به اوسیږي خالد معنا اوسیدون کې او خالدون معنا ډیر اوسیدون کی نو هغه ټول به اصحاب النار چې کوم دي کنه دوزخیان دی به ټول همیشه په دې دوزخ کې اوسیږي نو مفسرین د جلالین شریف کې وای ماکثون ابدا همیشه به دی اوسیږي لا یفنون ولا یخرجون نه به دی بیا فنا کیږي یعنی مرګ به راځي او ولا یخرجون او نه به دی د جهنم نه راوخکل کیږي همیشه به دی په جهنم کې وي جهنميان به همیشه په جهنم کې وي جنتیان به همیشه په جنت کې وي جنتیان به کلم الله پاک د جنت نه وباسي دوزخیان به کلم الله پاک د دوزخ نه وباسي ٹھیک شو جی نو دا زمونږ د نن ورځې ترجمه وا د خالدون چې ده خالدون دا د خالدون جمع ده د خالدون یو توي او خالدون چې دي کنه دا خالدون نو دا ډیرو توي ٹھیک شو امید دي تاسو په دې باندې پوه شئ نو یو ځل بیا موږ لفظي ترجمه کوو فتلقى نو بیا از دکړي آدم علی السلام من ربه د خپل ربنا کلمات یوسو کلمی فتابا نو الله توبه قبول کړه فتابا نو الله توبه قبول کړه علیه د هغه یعنی د آدم علیہ السلام توبه انه دلته کې وره یار دا کلمات معنا الله پاک ورته یوسو کلمې ذکرې نو پاتمه سپاره کې سورې اعراف کې دی هغه کلمې دي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اے زمونږ رب ظلمنا مونږ په خپل ځانونو ظلم وکړو انفسنا مونږ په خپل ځانونو ربنا ظلمنا انفسنا یا الله مونږ په خپل ځانونو ظلم وکړو وان لم تغفر لنا کچرته ته مونږه اون بخي وترحمنا او رحم دې را باندې ونکړو نو لنكونن من الخاسرين یقینا مونږ به د خسران والا شو مونږ به د نقصان والا شو ٹھیک شو نو دغه کلمات تیخه
نو کلمات یو څو کلمې فتابه نو الله توبه قبول کړه علیه د هغه یعنی د آدم علیه السلام انه بشک الله تعالی هو التواب ډیر زیات توبه قبلونکی دی الرحیم او ډیر زیات مهربانه دی قلنا الله پاک فرمای مونږه او فرمایل اهبطوا تاسو ټول ښکته کوشئ تاسو ټول ځمکې ته کوشئ فی منها د دې جنت نه منها اي من الجنة د جنتنا جميعا طول فإما نكشرتا يأتينكم تاسو ته خامخاراشي تاسو لا خامخاراشي مني زما د طرفنا هدن سهدايت يعني كتاب او رسول فمن نو چاچی تبعه تابعداری وکړه فرمان برداری وکړه خبره ومنله هدایا زما د هدایت یعنی زما د کتاب یا زما د رسول فلا خوف نو هس يربنوي عليهم په هغوی باندې ولا هم او نه به هغوی يحزنون غمجن وي نه به په هغوی څه یره وي او نه به هغوی باندې څه غم وي والذین او هغه خلق کوم چې کفروا انکار وکړو وکذبوا او هغوی دروغ وګڼل بآیاتنا زمونږ آیاتونه یعنی د قرآن پاک آیاتونه یا د نبی علیه الصلاة والسلام معجزې اولئک هم هغوی دی اصحاب النار دوزخیان هم هغوی به فیها ای فی النار فیها فی النار په اور کې فی النار دا فیها په اصل کې دی فی النار هم هغوی به فیها په هغې کې یعنی په هغې اور کې خالدون همیشه اوسیدونکي وي همیشه به پکې اوسیږي نو امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي یئ دا زموږ د نن ورځې درس و ځان سره سکرین شاټ واخلئ او دغه بیا ځان سره کوشش وکئ چې بیاض ځان له واخلئ اخکته چې پکې کرښه ځایونه وي په هغې کې دا ځان سره لیکئ کمې نقطې وي ضروري هغه ځان سره لیکئ نو زموږ راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام